قدرمنو او درنو مسلمانانو ورونو د سیرت په سلسله کې د معراج واقعه بیانې ده. سید الرسل افضل البشر خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله سره آغا مقام ته الله پاک رسوله چې آلته فرښتې او سید الملائکه جبريل علیه السلام هم نشید له او د الله جل جلاله سره ملاقات وشو. دو قول دي سیرت نگارو دا قول راجح کړی دی چې د الله جل جلاله زیارت او دیدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی او دویم قول لا دی چې رآه بقلبه بزړه سره یې لیدلی دی. بزړه سره لیدونه مراد دانستن او جان نه چې ورته وایي پوهېدل دا نه دي بلکې لیدل دي او چې الله جل جلاله چاته وښایي د زړه په سترګو سره سړی شی وویني. د سر سترګې خطا کوي لیکن د زړه سترګې خطا نه کوي. او دویم دا چې د الله جل جلاله سره هم کلام شوی دی. په دې خو اتفاق دی چې الله جل جلاله سره خبرې اترې شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله آغا مقام و مرتبه ورکړي و چې د ټولو انبیاء و مناقب او د هغوی فضایل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جمع دي. ابراهیم خلیل الله دی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله جل جلاله خلا ورکړي و. په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمائے لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن خلیلی هو الله. کچره ما څوک خلیل نیوي خلیل هغه دوست ویل کېږي چې ته هغه ته په زړه کې ځای ورکړې. کما څوک په دوستۍ باندې نیوي نو ما به ابو بکر نیولی لیکن زما دوست او خلیل الله دی. دلته اشکال هم دغه دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او دوست وو. بیا د حدیث مبارک مفهوم څه شو لو اتخذت خلیلا کچره ما څوک په دوستۍ نیوي نو جواب یې دا دی چې یو محبوب وي حبیب وي او یو صدیق وي او یو خلیل وي. صدیق ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوست وي رښتینی دوست هغه ته صدیق وي. رفیق هم د دوستۍ دپاره استعمالیږي لیکن هغه په یو کار کې ستا ملګری وي هغه ته رفیق وي. ته دلته نه حج ته ځې او په سفر د حج کې ستا ملګری دی نو دې ته رفیق حج وي. تا سره ستا بیبي هغه وخت تیری په دنیا کې خو وخت د سره تیری نو دې ته رفیق حیات وي. دا ستا د ژوند ملګری ده. تا سره معامله څوک کوي او په هغه معامله کې تا سره پارټنر دی شریکدار دی هغه ستا په هغه معامله کې رفیق دی. نو رفیق په یو خاص کار کې چې ملګری هغه ته رفیق وي. او صدیق رښتینی ملګری چې هغه همیشه تا سره وي او تا سره د هغه معامله ستا او د هغه په منځ کې د صداقت وي. نن سبا خو دوستانې ټولې د غرض شوي. نو ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست او صدیق ملګری او وایي چې خلیل نه خلیل زما الله دی. خلیل هغه ته ویلی کېږي دوست ته چې د هغه محبت ستا په زړه کې ننوتی او بل محبت په هغه غالب کېدی نه شي. هغه په ټولو محبتونو غالب وي هغې ته خلیل وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله رسولو نو الله جل جلاله محبت د هغې په زړه کې کوز شوی او د یو مؤمن ادنا په زړه کې د الله جل جلاله محبت وي.
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کوم ځای د الله محبت نیولې بل چاته غزه نو بریخه د نور خلقو د محبتونو د بار نور خانی وی بیا نو ځکه فرمایي ولکن خلیلی هو الله لیکن زما خلیل هغه الله دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام پشان خلیل الله دی او د موسی علیه السلام پشان کلیم الله دی الله جل جلاله سره خبرې کړي دا بیا له خبره ده چې د خلیل الله لقب د ابراهیم علیه السلام سره خاص دی او د کلیم الله لقب د موسی علیه السلام سره خاص دی لیکن دغه مناقب او دغه فضائل او دغه شرافت الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ورکړو نو الله جل جلاله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې آلتا ډېرې خبرې اترې وشوې په سیرت په کتابونو کې په احادیثو کې د بعضې تذکره راځي هغه ټول تفصیل نشو بیانولی په دې موقع لیکن الله جل جلاله چې کومه هدیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکا نو هغه درې څیزونه او د هغې تذکره په تېره جمعه باندې شوې وه صلوات خمسه پنځه مونځونه دویم خواتیم سورة البقره د سورې بقرې آخري آیتونه او دریم شی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا ورکړو چې ستا امت کې کوم یو کس زما سره شریک نی ګرځولې زما سره شریک نی ګرځولې نه ایمان محفوظ کړي نو اگر که هغه په کبایرو کې مبتلا او نو زه به هغه ګناهونه کبیره معاف کړم او دی به زه د جهنم نه جنت ته راوباسم په جهنم کې ونی دا د معتزله او مسلک ته معتزله په دې امت کې یو فرقه تېره شوې ده د صحابه زمانې ته نږدې خوارج او معتزله دی خوارج او معتزله وبوي د دې ډېر عقاید داسې دي چې هغه د اهل سنت والجماعت د عقایدونو خلاف دي یو عقیده په هغې کې دا ده چې کوم سړی نه ګناه وشوه نو دی به همیشه په جهنم کې او دی د ایمان نه ووت او دا خبره امت او مسلمان مایوس کوي دې سره سړی نا امید شي که یو سړی هغه ته دا ووایي چې تا لمونځ قضا شو سهار لمونځ دې نه دی کړی نه ماسپښین لمونځ دې نه دی کړی نه بس ته جهنم کې نو هغه مایوس شي چې دا خو کیسه ګرانه شو حالانکه د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده او د نصوصو نه دا عقیده ثابته ده چې کوم سړی لمونځ قضا شو نو دا ګناه کبیره ده فرض ته پاتې شو ګناهګار دی دا سړی او بیا چې په مونځ باندې مونځ قضا کوي ګناهګار دی لیکن د ایمان نه وته نه دی کافر شوی نه دی بل یو ګناه کې مبتلا شو مثلا بغلا کې مبتلا شو په شراب نوشۍ کې مبتلا شو په نشو کې مبتلا شو دا کبایر دي په زنا کې مبتلا شو لیکن د ایمان نه اوځي نه کافر نه دی معتزله او خوارج وی د کافر شو او معتزله وی د ایمان نه اوته کفر ته داخل شوی نه دی له منزله بین المنزلتين دی په یو داسې مقام کې دی چې نه کفر دی نه ایمان دی او دا دواړه وی چې دغه سړی به جهنم ته ځي او د جهنم نه د ده راوتل په هیڅ صورت سره نشته په سفارش هم نشته او دې حدیث مبارک نه پته لګي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غنا حدیث دي چې کوم سړی په کبیره کې مبتلا وي نو هغه جهنم ته لاړ شي نو هغه به الله جل جلاله بیا راوباسي څوک وړاندې څوک وروسته د چا ګناه کمه وه هغه به زر روځي او چې کله د یو سړي ګناه او نیکي دواړه او نیکی په باندې درنه شو ګناه سپکه شوه نو دی به الله ابتدا نه جنت ته بیایي او چې کله ګناه درنه شو نیکي سپکه شوه نو دی به جهنم ته ځي او دومره په قدر به سزا خوري چې څومره د ده ګناه درنه الله جل جلاله دې موږ د جهنم د تلو نه وساتي بهرحال دا درې ډالۍ الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي چې ستا امتي چې ایمان وي ما سره شریک نه ګرځولې نو دی به جهنم کې نه پرېږدم تاسو ته زه یو عرض کوم چې زمونږ رب چې هغه د کائناتو رب دی هغه سره هر قسم خزانې دي او د هغه په عبادو کې
دا الله جل جلاله د خپل بندگانو سره محبت شته او محبوب بندگان سره د الله سره محبت ساتي والله پاک دا غي سره محبت ساتي لیکن په دې ټولو کې زیات قریب نږدې او محبوب الله جل جلاله ته غسوک ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ته یو مثال ورکوم. کچره یو پلار وي هغه ته الله جل جلاله هر قسم مال ورکړی دی، ګاډي ورکړی دی او مارکیټونه دی او میلونه دی او جیداد او پراپرټي دا او ډېر نقدیت هم دی وسره او هغه د زوینه خوشحال شي او هغه یو زوی ته ډالۍ ورکوي نو چې څنګه دا پلار دی مالدار نو دغسې به هغه ډالۍ هم وي، هغه قیمتي ډالۍ یا به مل ورکوي، کارخانه یا به مارکیټ ورکوي، پراپرټي جیداد به ورکوي، نقد به ورکوي، ګاډۍ به ورکوي، دا به ډالۍ وي. او چې کله الله جل جلاله خپل یو حبیب ته ډالۍ ورکوي او د هغه امت ته ډالۍ ورکوي نو هغه به څومره اعلی وي. د دې نه تاسو د اهمیت اندازه ولرئ. کله چې سړی چاته دعا کوي چې زړی خوشحال شي نو هغه بیا دعا داسې دعا کوي چې هغه الله جل شانه فورا قبلی او د زړه نه چې دعا کوي نو ډېره اعلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه عبدالله ابن عباس ماشوم ورکره اودو شپه یې تېروله خو د شوی نو د شپې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمولاتو ته کتل. صحیح بخاری کې روایت پیغمبر علیه السلام پاسېدو نو د کتل چې څنګه پاسېدو څنګه یې اودس ماته ته لاړو څنګه یې اودس چردامو کو څنګه په موضوع درېدو شپه یې څنګه تېره کړې وه څه کلمات یې په دې خوله باندې راوستل مبارک. عبدالله ابن عباس یې به هغسې وکړل نو یو شپه عبدالله ابن عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اودس دپاره لوټه ډکه کړې وه. پیغمبر علیه السلام ته پته نه وه چې دا چا ډکه کړې ده، پټ غونې پاسېدلی او ماشوم دی او دی چې په کوم کور کې به ورسره ودو نو هغه د ترور کور. حضرت میمونه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او دا د عبدالله ابن عباس صاحب ترور ده. د میمونه رضی الله عنها خور ام الفضل دا د حضرت عباس صاحب بیبي ده او دا د عبدالله ابن عباس صاحب مور ده. نو دا دواړه خویندې دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیبي د عبدالله ابن عباس صاحب ترور ده. نو ترور کره شپه وه نو د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لوټه ډکه کړه. پیغمبر علیه السلام چې وکتل نن سبا چې کوم سهولت دی بمبې دي دا خو مونږ هم وایو چې مونږ په تکلیف کې یو. زما عزتمنو الله جل جلاله په دې وخت کې پریوانه نعمتونه مونږ ته راکړي. د دې نعمتونو احساس کوئ. احساس دې ته د صوفیاو په اصطلاح کې مراقبه وایي. سوچ کو 10 منټه 15 منټه 20 منټه نیمه ګنټه کېنه ته سوچو که چې تا سره د الله جل جلاله کوم قسم نعمتونه دي چې دا په خپله زمانه کې قیصر او کیسر ته نو حاصل. دا تاسو ته ما مخکې ویلو دا پکې زمونږ د سر د پاسه چلیږي. قیصر ته به د بڼو ببوزې والو هغې کې به د مارغانو بڼې لګېدلې وي ببوزې به یې والو نه چېرته ببوزې چېرته دا پکې او بیا نن سبا د پکې نه نوره ترقي نو روم کولر پکې بیا د هغې نه چې مخکې لاړ شي نو اے سی او سره د هغې مونږ شکوې شکایات ګیلې او د الله جل جلاله شکر نه ادا کېږي. دا څومره د افسوس مقام دی. سورلۍ هغه ټایم کې چې څنګه وي نن سبا کوم قسم سورلۍ دغه د معراج په واقعه کې د هغه زمانې فلسفو عقلاو چې ځان ته به هوښیار خلک وي هغوی وایي دی څنګه بره لاړو. هغه اعتراضاتو کې یو دا اعتراض دی ځکه چې د انسان جسم ثقیل دی او یو ثقیل جسم د پاره دومره رفتار مزل کول په هوا کې دا ناممکن دي. هغه ممکن شو نن سبا. تاسو دلته نه حج ته ځئ یو سړی امریکې ته ځي فرانس او جرمني ته ځي انګلینډ او برطانیې ته ځي په جهاز کې کینی نو د هغه مزل چې کوم دی نو 8 ګنټې زیات نه زیات هلته کې ورسي نو او په هوا کې ځي په فضا کې په جهاز کې ناستی په هغې کې قضای حاجت هم کوي او دسمات هم کوي خوراک هم پکې کوي او ځي. الله جل جلاله دا څیزونه د انسان په واسطه انسان په دې کې استعمال شوی دی. خالق الله دی نو هغه رب یو هستی یو شخصیت یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بره نشي جوړ.
نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو. د عبد الله ابن عباس په دې حرکت نو بيبینه ته پوسو کو چې دا لوټه چای خي دا او بچای خي ودا ابن عباس خي دې ماشومي خي دي ویخه نو عبد الله ابن عباس سے روایت کوي چې زمني الیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره نږدې کوم د ډېر خوشالۍ نه او ماته دعا وکا او دعا یې وکا اللهم علمه الكتاب اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے. کتاب نہ مراد قرآن پاک دے قرآن کریم علم وتوخه محمد رسول اللہ پټول انسانانو انبیاء او رسولو کې افضل ترین او اغا د چانه خوشحال شي او اغا ته دعا کوي دعا وته کوي نبی هغه د خوشحالۍ په وخت کې څومره قیمتي دعا او دعا یې دا اللهم علمه الكتاب. لیکن نن سبا هغه مسلمان چې دغه په کتاب الله باندې ایمان دی د دې احساس هغه سره نشته چې علم د کتاب څومره لوی نعمت دی چې چاته حاصل شي او چې چاته حاصل شوی نو الحمدلله زمون په علاقه قدر کیږي. لیکن بعضې کسان د هغه اهل علم قدر نه کوي هغوی ته سپک نظر سره ګوري. دا د الله جل جلاله د نعمت عظما د غټو نعمتونو ناقدري او ناشکري ده. نو الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ډالۍ ورکړي دین تاسو اندازه ولګوئ چې دا ډالۍ څومره قیمتي دي د دې قدر کول پکار دي. پنځه موضوعونه او د سوره بقره آخري آیات آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر اخره پورې په دې کې دعا ده. د دې مطلب دا دی چې مانه دا دعا غواړي نو تاسو ته عرض کوم چې کله دعا غواړي نو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے زمونږ پروردگار لا تؤاخذنا زمونږ مؤاخذه مکه مونږ منی سي ان نسینا او اخطأنا کمونږ هیر شو یا زمونږ خطا وشو. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. او ای زمونږ رب او پروردگار په مونږ باندې هغه بوج ما چې کوم تا زمونږ نه مخکې امتونو باندې اچولی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. او یا الله داسې بوج را باندې ما چې د هغې وس طاقت زمونږ ني. واعف عنا مونږ ته معافي وکړي واغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړي وارحمنا مونږ باندې رحم نازل کړي. انت مولانا ته زمونږ مولای ته زمونږ آقای ته زمونږ مالک فانصرنا علی القوم الکافرین مونږ ته په کافرو باندې غلبه راکړي نصرت راکړي. حضرات اهل علم وایي چې الله جل جلاله کومه دعا خولی ده د هغې مطلب دا دی چې ته وغواړې نو خدای پاک یې درکوي. ځکه چې الله جل جلاله که نه قبلولی او نه یې درکولی نو بیا به یې خوله نه دا ما نه غواړي. او دې امت دپاره دغسې ده چې خطا او نسیان معاف دي. که یو سړی اوده وي په خوب کې د هغه د خولې نه کلمه د کفر راووته او په خوب کې ښځې ته طلاق ورکو نو نه هغه طلاق معتبر دی او نه هغې کلمې د کفر سره کافر کېږي. الله جل جلاله ایر شلتنا روجه یې ماته که چې په قصد او ارادې سره روجه د رمضان ماته که نو دومره غټه ګناه د ګناه کبیره او د دنیا سزا یې دا ده چې 2 میاشتې په مخه روجې نیسي. او چې هیر شتنه نو نه روجه ماتېږي نه به کفاره شته. او چې خطا انت نه ماته شوه خطا چاردامې کول او خوله یې کنګالوله او چې خولې ته یې اوبه واچول نو اکدم هغه تېرې شوې د افسوس کوي چې داسې وشو نو روجه یې ماته شوه یو روجه ده پې صرف نوره کفاره پې نشته او ګناه پې نشته. الله جل جلاله خطا او نسیان دې امت ته معاف کړي. دا ډالۍ ورکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته اول 50 موضوعونه الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. شوروز کې شپه ورځ کې به 50 موضوعونه ته او ستا امت کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغې کې عاجزي او تواضع حد درجې وه. علما فرمایي چې د تواضع په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د معراج د منقبت ورکړ. د الله سره تواضع اختیار کا نو الله پاک
معراج ته بر وخېجو او د خپل امت او خلکو سره تواضع اختیار کا نو شفاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکو. هر یو پیغمبر په ورځ د قیامت چې کله خلک لاړ شي او په حشر په میدان کې په خولو کې ډوب ولاړي، آدم علیه السلام ته به لاړ شي نو هغه وایي چې زه نشم کولی شفاعت. نوح علیه السلام ته به لاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. ابراهیم علیه السلام ته به لاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. موسی علیه السلام ته به لاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. عیسی علیه السلام ته به لاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. ټول اجله انبیا او په آخر کې به خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راشي نو دوی به وایي چې زه کوم سفارش. دا داسې خصوصیت دی په ورځ د قیامت په میدان د حشر کې چې دا مقام بل چاته نه دی حاصل. او بیا اذان پسې مونږ دعا غواړو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا الله دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مقام محمود ته ورسې پاغې کې ادرې چې تا وسره وعده کړی ده. نو په ورځ د قیامت په میدان د حشر کې یو مقام دی، مقام محمود. څومره انبیا چې په دنیا کې تیر شوي دي په دې کې به صرف او صرف دې مقام ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي. او بیا به د ټولو امتونو دپاره چې هغه د نورو انبیا امتونه دي د خپل امت دپاره هلته کې شفاعت کوي. د ټولو دپاره یو ځای شفاعت کبرا دی او د خپل امت دپاره خاص شفاعت دا شفاعت صغرا. دا د هغه تواضع په بدله کې چې د بندګانو سره اختیار کړي. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په صحابو کې داسې ناستو چې چا به پېژندو نه چې دا هغه پیغمبر دی. دومره تواضع او چې په سفر باندې و د جنگ او د جهاد په موقع د صحابو سره روانو نو لښکر به ځان نه مخکې کړو، ټول نه به وروسته روان، ټول نه به وروسته روان وایي چې څوک پاتې را پاتې مریض یا د چا سورلي داسې چې هغه ټپی کمزوري تللی نشي مزل نشي کولی بیا به یې هغه نه تپوس کو. حضرت جابر رضی الله عنه د تبوک په سفر کې وروسته پاتې شوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې جابر وروسته ولې پاتې شو؟ یا رسول الله دا اوښ مې رفتار سم نه کوي تللی نشي. ډېر دغه اوازونه چغې پونده ورکول وهل خو اوښې نه تلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو پاتې شو نو ورته پته ولګېده که مخکې تللی نو بیا به ورته پته نه وه. ورته وایي جابر لښته راسره شته دی؟ وایي وایي لښته راکړه. نو لښته باندې هغه اوښ ته ګزار ورکړو. دې نه معلومه شو چې دومره ګزار ځناور ته ورکول چې هغه یې په شاړې او هغه زخمي کېږي نه او هډوکې نه ماتېږي دا جایز دي. خو دا بعضې ظالم زمیندار چې کوم دی نو هغسې نه چې خره اوچته کړي وروې غورځوي پرې د پاسه کښېني هغه یې ورته کوتک نیولی یا یې وینې کړي. داسې نه، حیوان الله جل شانه ستا په قبضه کې درکړی دی، د سا مخلوق دی، هغه به رحم کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته څنګه لښته راخلاصه کړه نو اوښ دومره تیز شو چې د ټولې قافلې نه مخکې لاړو. حضرت جابر وایي چې ما قابو کولی نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې خرڅی نه. ما ورته ویل ولې نه یا رسول الله؟ نو خرڅ مې کو پې باندې. نو وایي چې بیا ما ورته ویل چې یا رسول الله مدینې منورې ته پې لاړ شم، ما خو در باندې خرڅ کو، اوښ ستاسو دی. وی چې او مدینې منورې پورې پې لاړ شم. چې بیا مدینې ته ورسېدل جماعت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو. حضرت جابر راغی وی چې یا رسول الله دا اوښ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا پیسې والا پیسې ورکړي. هغې نه پسې ورته بیا وایي چې اوښ هم بوځه ځان سره، اوښ هم به ته ورکړو پیسې هم به ته ورکړي. حضرت جابر به څومره خوشحال شوي. بهرحال تواضع و پکې عاجزي زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې نو د هغې په وجه الله جل شانه شفاعت ورکړی دی مقام. او د الله جل جلاله سره تواضع اختیار کا په دې واقعه کې سبحان الذي اسرا بعبده معراج په واقعه کې تذکره چې الله جل جلاله د خپل خوږ پیغمبر کړي دی نو د عبد د لفظ سره یې کړي دی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات کے ایک حصے میں بعبده اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئے. عبده اپنے بندے کو، عبد عربی کے غلام تو ہوئی. دا انتہائی د تواضع لفظ دی.
او دا الله جل جلاله استعمال کړی دی د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره بعضی سیرت کتابونو کې لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایل چې زستا تذکره په کوم نوم سره وکم تا ته کوم نوم خوښته وی چې یا الله ما ته عبد نوم خوښته چې ما ته بنده غلام نوم استعمال نو الله جل جلاله په دې نوم سره تذکره وکړه دا غواړي دویمه دا چې اسینی څوک د معراج د واقع نه دا اندازه ولګي نسبت او دوی چې دا خدای دی بعضی خلکو و عیسی علیه السلام ته خدای دی ځکه چې بغیر پلان پیدا او معجزات چې ویلیدل نه په دې لحاظ سره وته دا غو امت ایو ته خدای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عبد لفظ استعمال شوی چې سره د دې چې څومره عالی مقام الله جل جلاله ورکړو خو ګوره دې بندا عبد دی الہ نه دی هغه صرف او صرف یو ذات 50 مزونه ورکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د خوانه واپس چې کله راتلو په ابراهیم علیه السلام باندې تیرېدو نو ابراهیم علیه السلام ته تاسو او دا د ابراهیم علیه السلام هغه خلیل الله وجدا چې دا الله سو خلیل وی نو هغه د الله جل جلاله هر حکم ته غاړي او خپل مرزي د الله جل شانه په مرزي کې شامل کړي او چې کله موسی علیه السلام ته شپږم اسمان ته راغله موسی علیه السلام باندې تیرېدو نو موسی علیه السلام ته تپوس کوي چې الله جل جلاله صدر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې 50 مزونه فرض کړی دي په ما او زما په امت باندې موسی علیه السلام هغه کې ناز او هغه باندې د ناز غلبه الله جل جلاله سره به خبرې کولې موسی علیه السلام وتوي او د شفقت په مونږ باندې په دې امت باندې ښه موسی علیه السلام وتوي چې ستا امت د مزونه نشي کولای ما بني اسرائیل کتلی دي لیدلی مې دي هغه باندې به احکام فرشي او هغه په هغه کې کوتاهي کوله 50 مزونه شوروس کې ستا امت نشي کولای تل لاړشه او الله جل جلاله تسوال وکړي الله پاک په دې کې تخفیف راولي کامه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واپس صحاح روایاتو کې دي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راوړنو الله جل جلاله پنځه مزونه کم کړ نو 15 سالويخ شو بیا واپس را روان شو موسی علیه السلام ته چې بیا ورسېد نو موسی علیه السلام وته بیا و چې دا ډیر دي او ستا امت دا نشي کولی واپس لاړ شي چې دا مزونه کم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا الله جل جلاله پنځه نور کم کل سالويخ شو دغه موسی علیه السلام څخه خبرات لو 15 مزونه هغه به وینا کوله بیا واپس کېدو 15 مزونه کمیدل تر دې چې 15 مزونه پاتې شو 15 مزونه پاتې شو نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په موسی علیه السلام تیرېدو نو موسی علیه السلام وتوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بس انی استحییت من ربی مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے زه شرمېږم چې الله جل جلاله تعالی شم وجه دا وا چې 15 کمېدل او پاتې 15 شول نه چې کم شي نو 15 ختم شو حالانکه الله جل جلاله به فرض کړ او چې کله په آخر ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کېدو نو غیبی आवाज وته واپسې کې شو تلک 50 و تلک 50 دا دی خو 15 لیکن دا 50 مزونه دي یعنی اجر و ثواب او ماغه د 50 مزونه دي لکه څنګه چې 50 مزونه کو دا څومره د الله پاک په امت باندې احسان دی چې 15 مزونه سړی او کی اجر او ثواب د 50 مزونه الله جل جلاله ورکړي او آسان څومره دي په شوروز کې د دې کول آسان سهار سړی د خوب پاسې د سحر مزو کې بیا د مسبخین او د سحر د مصبح وخت کې دومره وقفه ده چې ته د دنیا هر قسم کاروباري شي هغه پکې کول شي لیکن د افسوس مقام دی د افسوس انتهایی افسوس چې دغه وخت چې دا زمونږ د دنیا د ګټلو دی دغه وخت مونږ په خوب باندې تیر او په دې کې د سحر مز هم د یو مسلمان نه قضا شي دا غنه قضا شي د خزنه قضا شي نن سبا خزه زنانه مخکې به زنانه په کورونو کې پاسې دي الله جل جلاله به یاد کو مزبیو کو سورۃ یاسین به وي د قران پاک تلاوت به کو چای روټي به پخولې سحر ناشته به د مصبسه متصل کېدا
اوس ښځې خصوصا په ښار کې دا رواج جوړ شوی دی چې د سهار ناشته هغه خو کېږي غرمه او بیا چې کوم دی نو چې کله کوي نو تیار روټۍ د بازار نه راړي نو ښځو ته هېڅ قسم تکلیف نشته چې بیماریانې نی دې صورت کې نو بیا به سهار هغه وخت چې هغه روح د انسان د صحت لپاره انتهایی مفید دی په دې خیال مسلمان نه پاسي لیکن دا سيزونه الله جل شانه وړیا ورکي نو دې وخت کې د سحر نه چې ته د سحر موز وکې او بیا تر ماسپخین پورې د دنیا هر یو کار د کولای شي زمیدار په پټي کې ایوي کوي خپل وټړی هغه ایوي کولای شي تر ماسپخینه پورې په کلبه د دومره ایوي وکړه ډېر شه دی بس ماسپخین راشه بیا واپس دکانداری کوله سودا خلکو غشته د سحر نه تر ماسپخینه پورې دا غټ وخت دی رستو کې بیا ټیک تا ماسپخین نه پس بیا تر مازیګره پورې لیکن دغه وخت زمونږ په عباسو کې تیر شي په خوب باندې تیر شي او ناشته چې کوم دی نو هغه د سحر ناشته غرمه وشي او د غرمې روټۍ مازیګر وخوړی شي او د ماښام روټۍ هغه د شپې 12 بجې 1 بجه مخکې به چې په کراچۍ کې په پنجاب کې دا رواج اوس په پېښور کې دا رواج او د هغې د شپې ناوخته وده کېدو اثر دی چې د شپې چې کوم دی نو نارینه زنانه هلکان جینکۍ هغه پاسېدی نه شي د سهار مستې نه قضا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور ګډوډ څیزونه کتل خو لا پرېږده غلط بحثونه او ګپ شپ خو لا پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریو کسانو نه علاوه بل چاته د ماسختن نه پس خبره کول دا جایز نه دی لا ثمره عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا ممنوع د ماسختن د مز نه پس خبره منع دي دا به څوک نه کوي صرف 3 کسان کولی شي یو د ښځې خاوند دی د خپلې بیبي سره خبرې کوي د ورځې ورته موقع نه وه دغه وخت کې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم خاص حقوق دي د هغې د ادا کولو لپاره دته اجازت شته لږ وخت لپاره الله جل شانه د انسان د فطرت او د هغه د تقاضو څومره خیال ساتلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دته اجازت شته دویم هغه کس ته چې هغه مسافر دی په سفر باندې روان او هغه سفر لنډی نو ځان سره لګیا دی څه ګوم کوي اشعار وایي خو ناجایز اشعار نه جایز یا بل مرګري سره روان دی خبرې اترې کوي چې ویښ یو چېرته را باندې ډاکو شکمار پېښ نه شي دته اجازه شته دی په سفر کې دریم لمصلن هغه کس ته چې هغه مصلي دی مونځ کوي مثلا 2 کسان دی ولاړ دي یا په کور کې نارینه زنانه ښځه خاوند الله جل جلاله توفیق ورکړی دی او د شپه او ماسختن دی نفل کوي د رستو د ماسختن یا د شپې وخت پاسېدل نو دی نفل کوي نو د هغې دپاره چې موږ ته خوب را نه شي یو بل سره خبره نیمه وکړي د دې خبرو اجازه شته د دې نه علاوه نه او نن سبا زمونږ ټول بحثونه او گفتگو گپ شپ او بیا نن سبا چې کومه ګندونه راوتي دي په هغې کې مبتلا کېدل هغه ټول د شپې کې دینداره خلک چې هغه خو مجالسو ته راځي تهجد ګزار وي مزونه په ټیم کوي هغه د شپې ناوخته 12 بجې وده کي زما خو معمول لا دی زه د شپې 12 بجې روټۍ خورم فخریه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي بیله او دې چې کوم دی نو دا خپل عادت هغه نشي پرېښوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شپه خو د آرام دپاره راغلي وجعلنا الليل لباسا بل ځای کې صباتا د نوم د خوب دپاره راغلي ستاسو باندې دا پرده ده نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه 5 مزونه الله جل جلاله او ورک دومره رعایت ساتلی شوی دی په دې مزونو کې بیا د ماسپخین نه پس تر مازیګره پورې دا 2 مزونه داسې دي چې په دې کې وقفه د سحر او د ماسپخین نه کمه ده خو د نورو مزونو د منځ کې د وقفې نه زیاته ده اوس لکه پاتې کار دی وي هغه په دې کې پوره کړه مازیګر په کار دا دی چې ستا دوکان ستا کاروبار دا هر څه بند وي او ته راشې بیا دا وخت پورته ورکړي او نن سبا د ټول نه زیات زور او سودا غټه چې کېږي هغه د مازیګر نه پس هم نه بلکې ماښام نه وروسته مازیګر ماښام په وخت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه فرمایي چې کوم سړي د هغه مازیګر مونځ قضا شو فکما انما وتر اهله وماله من فاتته صلاة العصر
फ़कान्नमा वुतिर अहलु व मालु, जिसकी असर की नमाज छूट गई गोया उसका अहल व आयाल और मान व मनाल सब तबाह हुआ, अगर टोले बर्बाद शो। और यो हदीस मुबारक के फरमाई, जिसने असर की नमाज के बाद किसी सौदा बेचने पर कसम खाई और झूठ की कसम खाई तो अल्लाह जल्ल जलालहू क़यामत में उससे बात नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा नहीं और उसको पाक नहीं करेगा। ला युकल्लिमुहुम वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। चिकुम सड़े द माजीगर पर वक्त के द सौदा, चूँकि द माजीगर वक्त जिक्र करे च बाद सड़े पदी वक्त बाने जोर राड़ी चला शो उसको गागरा रवान दे खर्सो और दा शे चता पाते शो द शपे बदे सर सके दा खराब शे, यो सड़े सब्जी खरसई मेवा खरसई टेपर खरसई, या आम दुकानदार हम वही सौदा सबा तपाते शो दा खाना शो जनन खर्च शनो दरो कसम चा उखड़ो च जमा दा सौदा उजी जमा दा सौदा उजी लका आम मामूला देता नमख की कस दुमर राकोले होता ते पदे दर को अलग से अगर 100 रुपये दर को न माते संग पाते आ रखे दा वाजिब खबर अगर ते बसल वरन को माते पाते आ रखे और पदी खबर बाने दे कसम उखरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च पवरस द क़यामत बा अल्लाह द सर खबर न कई तासो गोरी ची जोए कोर तलाश प्लार व सर खबर न कई न दा रस खबर दलील यो मुरीद शेख सरकीनी वगत मखवाड़ी दा रस खबर दलील शागिर्द उस्ताद तमख तनास्ती उस्ताद व सर खबर न कई दा रस खबर दलील नारास्त्या अल्लाह पे गज़बनाक और नबुवत गोरी दुआ गोरी बुमवतना और नबे पाकई अल्लाह जल्ल जलालहू द गुनाना सड़े पाक चे कल आखिरत तलाशी अल्लाह पाक पखपल फजल सर बड़ेर खलक द गुनाना पाक और सलोरम दा चे द भारा दरनाक अजाब है नो अर्ज में दा कोल जमा इज्जतमंद चे दा पिंज मुजना सुमरा आसान पर सहूलत सर चे चाह द दे मुजुलो दा क्लक उनी वल पदे बाने इस्तिकामत इख्तियार को दे सड़ीता मुस्कज़ा कोल दुमर ग्रानशी चे चरता पर सफ़र के या पजास के ददा मुस्कज़ा कीगी वक्त ना वक्त कीगी नुदत परेशानी सेवा कीगी चे सब वक्त भी चे जब मुस्तकुशम चदा मुज़्ज़ोक दलतन लाहौर तरवान दे बस के सोर दे ददा परेशानी सेवा की दयात साथे चे शर्मे गई माँ चदा मुझ वक्त शो पर टैक्सी की या पर बस के पहाड़ से के ड्राइवर तो हुआ है चरो गाड़े उधरो का अगर उधरो लो खुडेर ज़्यादा खदा और कभी न दरो न ताख बड़ा गाल अखलास का तपसीट बाने मुझको व्याज कल कुछ न आंत क्यों नन सबा मुंगा सिर्फ दावेना न शुकोले बस चपरेरे से वदवाया पवाद के पखादई के पशादी हाल के नास्ती द मुझ वक्त पे बाने राशि और दा मिस्किन मुस्तनिश पासे दे वली दा खलक बस हुई अल्लाह जल्ल जलालहू अगवीनी दागे व फरीज़त क़ज़ा के पागे के कोताही के और दखल को न शर्मे के अल्लाह न शर्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पिंत मुंदनार वापस रालो मस्जिद अक़सा था बैतुल मक़दस के चिकुम से नखत व मुबारक दादी तरफ इशारा हुआ चिदी द्वाड़ो कबलो तब तुम उसके खाना काबे तम दी उम्मत मुस्कड़े बैतुल मक़दस तम मुस्कड़े दे खाना काबे तम पाड़स उवल्लस में आशते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माना की क़िबला बैतुल मक़दस हुआ और उस खाना काबा दो तर क़यामत बोरे बदासी बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रहा चरालो नो खुदा अल्लाह रसूलो और रसूल आग़ाज़ात तवेल की कि अल्लाह जल्ल जलालहू अगबान पैगाम रस्तोरे च जमा दा पैगाम खपल बंदे खपल उम्मत ता और जमा बंदेगानो ता उरसो नकोर के चदा वाक़या उवे पता लगे द कोर अफराद ता नगई वतवे च गोरे खल्को तमो है ज़के च खलक बे इनकार के तकज़ीब बस्ताओ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूलो न दे वजने द अल्लाह हुक्म बयानोल प्रे न खुल बाज़ सड़े हुई इसमें ये पॉलिसी है अभी इस नमाज को मौखर कर दे ये पॉलिसी दगा वक्त दा से कॉल पका दे दामुज बलगना वक्त को खैर दे दे फ़ायदा दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा से नहीं दा अल्लाह जल्ल जलालहू द हुक्म की ताख़ीर या दा खिलाफ वर्जी द उम्मत तो खुशहालो द पार दे द पार च खलक बज़मा तकज़ीब की खलक बवौड़ी दे द पार न दे प्रे मुबारक रालो और उधरे दो खाना काबे सरा और मुशरिकीन होते उवे जब बेगाश पर बैतुल मक़दस तलाड़म और आसमान था उस वापस रहा चदे हुए नो चा शपेली वाहल चा ताड़ी चा खंदा को चा टटोबे चगे सुरेश व खाना काबा के पमताफ के
ځکه چې د مشرکینو زور وی عجیبه ده تر اوسه پورې خو خبرې کولې خو دا اوس خو داسې ناشنا خبره وکړه چې ځکه چې دا د هغوی د حس نه هم خلاف ورزي وه هغوی شام ته تلل راتلل او سفر به د میاشتو د شام نو د میاشتو سفر ته په شپه کې څنګه ووالو نو چغې سورې انکار یې شروع نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پیغام نه منع کېدو نه اوړېدو سره د دې هر څه ورته وی بیا هغوی ورته وی چې ښه یو بل ته خبرې شروع کړې نو مشوره یې وکړه د نه تپوس کو چې بیت المقدس کې دروازې سودي کړکۍ یې سودي روشندانونه یې سودي او دا شی څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی حالانکې د دې خبرو پته هغه سړي ته نه چې هره جمعه یا روزانه مونځ ته جومات ته ځي راځي تاسو ته ما مخکې مرض کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه حیران یم ځکه چې دا خو سړی نه معلومي بیا د شپې تګ خو سره د هغې وایي زه په حتیم کې ودرېدم ما ته الله جل شانه بیت المقدس ټول داسې مخامخ کو پرانیست او ما ورته وی چې تپوس کوئ څه تپوس کوئ چې چا به تپوس کول هغې ته به یې کتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم جواب به ورکول بیا چې به یې تپوس کول جواب به ورکول ټول یې یخ کړل چې دا جوابونه یې ټول وکړل نو کافر مشرکین حیران شو بیا یې وی چې ښه تا په لاره باندې که څه نوي واقعې لیدلي نو هغه موږ ته ووایه وی چې او ستاسو د دې مکې یوه قافله د شام نه را روانه ده تجارتي هغه په فلانکي ځای کې ما ولیده او هلته ترې نه اوښ روک شوی خو اوښ بیا ورته ترلاسه یې کړو او ملاو شو اوښ او دغه قافله به په فلانکي وخت رارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې وکړي نو کافرو سخت انتظار شروع چې اردو کې ورته کړي نګراني وایي چې ګورو چې دا خبرې به یې څنګه وي چې قافله راله نو په هغه وخت راله چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان بعضې سیرت کتابونو کې لیکلي دي مسند احمد ابن حنبل کې روایت دی چې د نور د ماښام نه مخکې به وي قافله وررسي نو دغه وخت کې نور پرېوتو والا او قافله رانله رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړو نو نور لږ وخت دپاره ایثار شو دې ته حبس الشمس معجزه وایي دا مخکې انبیاو کې یو پیغمبر دپاره شوي او هغه قافله راورسېده نو بیا نور پرېوت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت یاد کړی و هغه وخت قافله راغله بیا هغوی نه زر دی تپوس وکړو په منډه لاړل وایي چې موږ ته وایي تاسو اوښ ورک شوی وی چې او بیا ترلاسه شو نو دا ټولې نښې نښانې چې څرګندې راووتې نو مشرکینو کې یو مشرک وی چې دا سحر دی جادو په موږ باندې کړی دی نو ټول وی چې او جادو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اونه منله انکار یې او بیا یو کافر بعضې وی ابو جهل ابو بکر صدیق څخه لاړو ورته وایي چې ستا ملګري خو ناشنا خبرې شروع کړي وې څه وی هغه وایي چې زه بېګا شپه په شپه اسمانونو ته لاړم بیت المقدس ته لاړم هلته اسمانونو ته دا خبره منې ابو بکر صدیق ورته وایي چې دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده وی چې او کړې ده وی که هغه کړې وي نو بیا خو یې زه فورا منم ځکه چې د دې نه غټې خبرې هغه موږ ته کوي هغه موږ منلي دي هغه وایي چې ما سره د عرش نه وحي راځي نو دا خبرې موږ منلي نو دا خو دومره نه ده چې الله جل جلاله محمد رسول الله فيه دې ته ویلی کېږي ایمان او د ایمان معنا دا تصدیق ایمان ایمانیات عقل سره نشي کته دا عقل په کسوټۍ باندې به نه ګوري بعضې سړی مسلمان وي وایي په الله مې ایمان دی په پیغمبر مې ایمان دی دی بیا تپوس کوي چې دا ولې داسې دا ولې دي دا څنګه کول پکار دي حج ته چې ځي دا دومره پیسې په حج باندې ضایع کوي دا دلته کې چې ته ولګو رفاهي ادارو کې نو دا د په الله ایمان څنګه شو ځکه چې الله وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج بیت اللہ کا فرض ہے جو راستے میں آنے جانے کی خرچ کی طاقت رکھتا ہو دی وایي چې په عرفات کې ودرېدو ته څه ضرورت دی علیاذ بالله په مینا کې کاړ ګیټي ویشتو ته څه ضرورت دی د دین اسلام احکام په خپل عقل باندې ګوري او ډېر څیزونه داسې دي چې هغه په یو آله باندې ته معلومولی شي په بل نه زه تاسو سره خبرې په ژبه کولی شم په غوږونو نه شم کولی زما غوږ خبرې نه کوي که ستاسو کوي نو راته پته نشته زه په ژبه خبرې کولی شم په غوږ نه ټول دغسې دي زه په غوږونو اورېدی شم په ژبه نه زه لیدل په سترګو کولی شم او اورېدل په سترګو نه شم کولی
او زما غوږونه لیدل نه کوي، نو په محسوساتو کې یو آله د بلې آلې ادراک نشي کولی. زه په عقل چې کوم څیزونه معلومولی شم، په سترګه، په ژبه، په غوږ باندې هغه نشم معلومولی، ځکه چې سترګه او ژبه غوږ خو د حیواناتو، ځناورو غوږ سره نشته، او هغه عقل نشته چې کوم انسان ته الله جل جلاله ورکړی. دا چې دا مخې ته زما شی پروت دی، دا اواز بهر وباسي، دا حس دی. خو دا عقل دی چې دا چا جوړ کړی دی د اواز دپاره چې د اواز دې سره اوچتېږي، او ډېرې خبرې هغه داسې دي چې هغه په عقل سره معلومې شي. دا د انسان د لاس نه وتی دی. نو چې څنګه په حواسو سره یو خبر معلومه، په عقل سره نه معلومیږي، په عقل سره معلومه، په حواسو سره نه معلومیږي، دغسې د مؤمن دپاره ډېرې خبرې داسې دي چې هغه نه په حواسو سره معلومیږي، نه په عقل سره، بلکې هغه په څه سره معلومیږي؟ په وحي سره. او وحي څه ته وایي؟ چې الله جل جلاله ووایي قرآن پاک، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې په هغه باندې وحي راځي، په هغې باندې راځي. دغه کس ته مؤمن ویلی کېږي. بس دته مسلمان وي چې غاړه یې ایښي دې ته چې الله جل جلاله څه فرمایي زه یې منم. د ده په زړه کې ذره برابر تردد او شک نه راځي. که انکار یې وکړو نو کافر دی، او که تردد او شک راځي د بدیهیاتو نه بیا کافر دی. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي.